د افغانستان پاکستان خارجه پالیسي ورا نن سبا دنیا د کم دا په یو بل باندې ډیفند ځان له یو مملکت یو ریاست یو حکومت ځان له هغه هیڅ هم نشي کولی دا په یو بل باندې ډیفند دي خو هغه د ټریډ په لحاظ سره خو هغه د سکیورټي په لحاظ سره خو هغه د ریلیشن په لحاظ سره خو دا په یو بل باندې ډیفند دي او دغه په بنیاد باندې د هر یو ملک خپل یو فارن پالیسی هغه فارن پالیسی د ټریډ په لحاظ سره می د پیس د امن په لحاظ سره می د سکیورټي په لحاظ سره می د اکونومکس گروث په لحاظ سره می د هر یو ملک یو پالیسی بلکو د دنیا ته وګوري پر دنیا کې ډیر زیات ممالک موجود دي د هر یو ملک خپل یو سټیټس دی خپل یو انداز دی او خپل یو کار دی او هغه دغه خپل کار دغه خپل سټیټس دغه خپل پالیسی دا مینټین ساتي او په دې کې امپروومنت راولي اوس د دې د پالیسی اې دنیا لپاره بهتره ده یا بهتره نه ده د دې لوکل د ملک د فرحه ده او خنه ده خو دې یو پالیسی ده او دغه پالیسی هغه مینټین ساتي او په دغه پالیسی کې هغه امپروومنت کوي او دغه لپاره چې کم مراحل د کوي یا کم کار کوي دغه لپاره فارن پالیسی جوړي لکه سمپل از دیٹ چې یو دوه ممالکو په منځ کې کم ریلیشن ډیولپ کیږي دغه د یو ملک فارن پالیسی بیا کو موږ وګورو په دې فارن پالیسی کې د یو ریاست ډیپندي په دې بل ریاست باندې خو کرنټلی موږ کله د فارن پالیسی خبره کوو نو په دې کې به زیاتره ټریډ اکونومکس به ګډ ریلیشن به هغه کانسپټ ختمیږي او هغه کانسپټ ختم شوی دی چې خلکو به خپل پالیسۍ په یو داسې لیول باندې ډیزاین کولی د په ریاست کې به دننه اختلاف و امن بنو د ریاست نه به بارم بدمني وه خو واحد په دنیا کې دا دوه ممالک دا دوه ریاستونه چې دا په هغه پالیسۍ باندې روان دي چې کومه پخواني پالیسي وه چې کومه یورپ او ماډرن ممالکو پرېښوستله او دې ریاستونو هغه پالیسي کلکه نیولې ده او دغه پالیسۍ په بنیاد باندې 40 کاله مسلسل په دې دوه ریاستونو کې جګړې جنگ لانجې بدامنۍ ټارګټ کلینګ سوسایډ اټیک او مختلف قسمه واردات کیږي ګوره لږ سوچ کول پکار دي هر 3 میاشتې بعد هر 6 میاشتې بعد هر کال بعد یو کاروباري سړی په خپل دکان باندې یو سوچ کوي چې آیا زه په دې کې کامیاب روان یم که ناکام روان یم په دې کې ماته فایده ده که دې کې ماته نقصان دی خو چې په کوم کار کې نقصان وي هغه کار سټاپ کړي او یو نوې پالیسي یو نوې سوچ یو نوې سیستم جوړ کړي زمونږ هغه پالیسۍ نه چې کم 40 کاله مخکې ناکام وي بیا ناکام دي اوس هم ناکام دي او مسلسل په دغه پالیسیانو باندې عمل کیږي مسلسل دغه پالیسۍ نه اډاف کیږي د خلکو جانونه پکې ځي ریاستونه پکې تباه کیږي ډالر پکې راولیږي ملکونه پکې ختمیږي ورته څومره د خفګان خبره ده چې زما پاسپورټ کو هغه د افغانستان دی کو هغه د پاکستان دی دا دې حد ته رسېدلی دی چې په دنیا کې د ټولو نه کمزورترین پاسپورټونه دا دي ډالر زما هغه حال ته ورسېد منګایي هغه لیول ته ورسېدله چې هغه یو عام انسان د کنټرول نه بهر شوله په ملک کې بدامني او د خلکو ته په ریاست باندې کم اعتمادي هغه هغه لیول ته ورسېد چې خلک مایوسه شو په لاکاو په زراو باندې خلک روان دي ریاستونه پرېږدي ملکونه پرېږدي او په دې لیول باندې وځي د خپل ملک نه چې بهر لاړ شم ته د بچو ژوند مې ښه شي زما ژوند ښه شي یو 15 روپۍ مزدوري وکړم ګوره کو دا سیستم رواني کو دا کار رواني موږ خپل ډومestic او فارن پالیسي چینج نه کوو په دې کې موږ یو طریقه کار رانولو چې دا موږ په ډومestic لیول باندې ونه کوو کو چېرته موږ د خپله فارن پالیسي په یو باچاهت په نظام باندې یا په شهنشاهیت باندې دا موږ جوړو یا د غلامۍ پالیسي جوړو یا د یو ملک ته کم زور دی او پاور دی او دغه ته کم سټرنګ دی دغه په بنیاد باندې موږ خپله پالیسي جوړو نو یقینا چې زموږ ملک به تباهي طرف ته لاړ شي دا ملک به ختم شي د خلکو اعتماد به ختم شي
نن کرنټلی دا نیوز ما اوریدل چې په پاکستان کې د ډالر مقدار دومره دی چې سریلانکا نه هم په پاکستان کې ډالر ګران دی. ګوره دا لیول ته کم روان دی نو دا یو خطرناک صورتحال اختیاروي. اوس کو بیا موږ د مهنګایي شر ته وګورو نو هغه دومره لیول ته رسېدلې ده. بیا کو د سود سیستم ته وګورو د بینکونو نه خلک ګاډي نشي راغستلی، د ګورنمنټ نه خلک پیسې نشي اخیستلی ځکه چې هغه سود او کم هغه انټرست دی هغه نشي برداشت کولی. نو مختلف کمپنۍ نه به ودرېږي، مختلف مارکیټونه به ودرېږي، کاروبارونه به ودرېږي. نو یقینا ته 24 کروڑ عوام به بېروزګاره شي. دا ملک هغه ملک نه دی چې په دې کې لږه آبادي ده، په دې کې 24-25 کروڑ عوام دي. نقصان به وشي، تباهي به وشي. زه دا پیغام او دا خبره دا صرف یوازې نه پاکستان او نه افغانستان بلکې د دوانو ریاستونو ته وایم چې دنیا ته وګورئ په کم لیول باندې کاروبار روان دی، په کم لیول باندې فارن پالیسي جوړیږي، په کم لیول باندې سیستم روان دی او زمونږ دا په ناکامۍ